أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم حديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز حكيم عزيز ذو انتقام. سورة المائدہ 95 نمبر آیات. په دې آیات کې د ښکار د نه کولو دویم حکم ذکر کی، دویم سبب ذکر کی او د دې جرم تفصیلی جزا ذکر کی. نو دوه خبرې شوې. مخکینه حکم زمونږ د ذکر شو چې د حرام په حدود کې په دنه تاسو ښکار نه کوئ. نو که تاسو په احرام کې او که په احرام کې نه خوش د حرام حدود دي نو تاسو په ښکار نه کوئ، ښکار نه دی. اوس دا خبره ده چې که تاسو د حرم نه بهر هم شوئ او دغه ښکار هم د حرم نه بهر دی، خو تاسو په خپل باندې احرام تړلې دی او د حج او عمرې ته روان دي، د میقات نه د حج د پاره د عمرې د پاره احرام تړلې دی، جامې لري کړې دي او د حج او د عمرې تلبیه هم ویلې ده، نو اوس د حرم د حدود نه بهر د احرام په وجه باندې هم تاسو ښکار نشئ کولی، دا تاسو باندې حرام دی. او که تاسو وکړو نو هغې جزا به ذکر شي چې تاسې بدله به دا ورکوي. الله تعالی وایي یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړلی لا تقتلوا الصید تاسو به نه وژنئ ښکار، قتل یې ورته ووایو، ذبح یې ونه ویله. ځکه د مسلمان شان خو دا نه دی چې هغه حیوانات ووژني، بلکې هغه حیوانات ښکار کوي نیسي او حلالوي یې، ذبح کوي. دا قتل نه و پکار، ذبح پکار و. خو دلته د قتل ووایو. قتل یې ته په دې اعتبار سره ووایو، معرف القرآن ذکر کړي دي چې د دې آیات نه معلومیږي دا چې کم سړی احرام تړلی دی په حالت احرام کې د یو څیز ونیو حلالې کړي دا به ذبح نه شمارېږي، دا به مردار شمارېږي، دا به داسې لکه چې مردار کړی د مرۍ نه نیولی. نو په حالت احرام د احرام والا کس دا ذبح نشي کولی، د ذبح به مردار شماري. نو وایي ځکه قتل ووایو ذبح ونه ویله. سوید هغه ځناور ته ویلی کېږي چې کم ځنګلي څیزونه وي. نو دې کې کورني څاروي حلالول ذبح کول هغه ته بهر شو، هغه به د جرم کې داخل نه شو، بلکې وحشي ځناور چې کوم دي ځنګلي د هغې ښکار کول دا منع دي. وانتم حرم په داسې حال کې چې تاسې په حالت د احرام کې. دلته کې وحشي ځناور عام ښکار په حالت د احرام کې منع دی. خو دومره خبره ده چې 15 څیزونه داسې شته دي چې په حدیث سره هغه معلوم دی چې د هغې ښکار هغه وجل جایز دي. مخکې په مخکیني سبق کې موږ ویلي هغه به دې سره هم یاد ساتئ. یو د مګې وجل جایز دی په حالت د احرام کې، په دې باندې پابندي نشته دی، هېڅ ګناه په دې کې نشته. دویم مار وجل جایز دی. دریم هغه سپیچ کم لیونی هغه حیوان هغه درندگان چې په تا باندې حمله وکړي دغه شان کارغه وجل پکې شته دی، ټپس وجل پکې شته دی، دا جایز دی. نو دغه به جرم کې داخل نه شو، دغه به سوید د حکم نه بهر شو، ځکه په حدیث سره د هغې استثنا راغلی ده. ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هغه چا چې قتل کو دی حیواناتو لره دغه وحشي ځناورو لره منکم ستاسو نه متعمدا په قصد باندې فجزاء مثل ما قتل من النعم، نو بدله یې په شان د هغې ده چې د قتل کړی د څاروو نه، یعنی د دغه مقدار دغه په شان ده کې څاروی به پیدا کړي، په دغه پیسو باندې بیا واخلي او هغه به راواخلي حرام ته به یې ولیږي. دلته کې مثل یې ویلی دی، یعنی د کم شی چې تا وجل نه د هغې په شان د څاروی به والي. دا مثل چې کوم دی د مثل په دوه طریقه باندې کېدی شي. یعنی دا هم مثل شو چې که ته کم شی دی وجلی دی د هغې په شکل کې بل شی پیدا کړي، شکل یو شان ته کړي. او دویم دا چې د هغې قیمت یو شان ته کړي، نو دا دوه احتمال شو. اوس په دې کې دا خبره ده چې یاره موږ چې کوم شی مړ کړی د حالت د احرام کې نو دا به قیمت کېږي او د هغې قیمت باندې به بل څاروی اخیستی کېږي، که نه د هغې په شکل کې به بل شی موږ ګورو هغه به اخلو. لکه مثال په طور باندې تا ځنګلي بته ویشتله یا ایله یې ډینګ دې ویشتو، نو د دې ډینګ او د بتې شکل دا اوښ په شان ته کې دی، سړی اوږد دی، د هغې په شان شکل دی. خو قیمت ته چې وګورې نو قیمت خو د اوښ سره نه برابرېږي، د بتې او د اوښ په قیمت کې خو د اسمان او ځمکې فرق دی. نو دې ته د اولني ته مثل سوري وایي چې شکل یو شان ته او د دویم ته مثل معنوي، یعنی قیمت له اعتبار چې قیمت یو شان ته کې دغې کمې له اعتبار شو. په دې کې ځینې علماو رایې دا ده چې شکل ته به کتلی کېږي او د هغه شکل کې به څاروي اخیستی کېږي. نو اوس سړی لګېدلی دی ډینګ یې وجلی دی، بد یې وجل نه،
د دې ټینګ او د پاتې د صورت او شکل د اوخ سره مشابه دی دا سره اوخ والی قرباني د پاره او حرام ته به ویلي خو د امام ابو حنیفه رحمه الله را ادا د چنا دلته کې د مثل نه مراد قیمت دی چې کوم شی وجل دا شی به قیمت شي او په دغه قیمت باندې به سار بیا واخستې شي بیا به دغه قیمت ته کتل کېږي چې په دې باندې بزا کېږي اوخ پې کېږي کم شی پې کېږي په حالات ته سړی وګوري اوس خبر دا شوه چې مسله اجتهادیه شوه دوه احتمال پکې موجود دی چې د به موږ صورتن به موږ سروې پیدا کوو چې صورت دې په شان ته کی که نه قیمت دې شان ته کی نو بیا که تاسو ته به دا خبره یادوي چې په اجتهادیه مسایلو کې د امام ابو حنیفه رحمه الله اجتهادیات داسې دي چې دا د 3800 یا 3600 یا د 4000 مجتهدینو مشترکه اجتهاد دی نو د امام صاحب کوم قول چې امام صاحب ته منسوب دي د اثر کې د 4000 مجتهدینو چې په کومه مسله باندې اجماع شوی دی او په کومه باندې دي متفق شوی دي نو هغه نه بعد هغه د قول حنفي ویل کېږي امام ابو حنیفه مسلک ته ویل کېږي او باقی چې څومره مجتهدین دي نو هغه شخصي اجتهاد کړي په خپل سر باندې هغه سره دوی مجتهد هم ناس نه دی او دوی مجتهد وسره پکې شریک شوی نه لري نو هغه یو کس والا اجتهاد او رسول الله کمیټه د مجتهدین اجتهاد کې د اسمان او زمکه فرق نو بده وجه من راجح اجتهاد د امام ابو حنیفه رحمه الله شو نو موږ دې ځکه کې معنا د قیمت اخلو چې مثل ما قتل من النعم فشان د هغه چې د قتل کله د سارونه په قیمت کې به هغه شانتي براوالي يحكم به ذو عدل منكم فیصله به کوي په دې باندې دوه خواندان د انصاف ستاسو نه یعنی دا کوم شی چې قیمت کیږي نو په دې کې به دوه کسان برابر دي انصاف والا دغه انصاف والا کسان چې کوم دین ستاسو نه به یعنی مسلمانان به کافران دي باره کې ته نشي ویل چې کافرانو به کې مشوره علم جدا پکې سوی نو کافران کې د علاقه کې وسیږي او تجارت هم کې سارو اخستلو قرصول والا کار هم کوي بیا هم ته بده کې خستره نشي په شرعي امورو کې د کافر نه مشوره اخستل نشته نو دا به مسلمانانی او دویم عادلان وي زګه د خلکو کې قسمونه ځنې خلک د چې خپل خار پر د اسمي او ځنې خلک د چې خر خپل مقام ور کې اصل خپل مقام ور کوي نو دا کسان به د عدل او د انصاف والا چې د قیمت څومره دی زیاتې بنه کوي حدیان بده معنی به قرباني واخلي چې قرباني پیدا بالغ الکعبه رسیدون کې به کعبه د کعبه نه مراد د حرم حدود دي خاص کعبه نه د مراده یعنی کعبه د څوک ساروي نه پری دي خو بلکې د حرم چې کوم حدود دي د خانه کعبه چې کوم ته چې به کوم حرم دي دغه حرم ته به ولګي د قرباني لپاره او کفاره یا کفاره ورکولي کفاره څه شی دی طعام مساکین د خوراک د مسکینانو دی د دې مطلب دا دی چې کم ساروي قیمت د کم شی چې وجلې دی د قیمت باندې بیا ساروي واخلي او خانه کعبه ته ولګي ته بزاف شي یا به د سوګي چې دغه ساروي قیمت کم قیمت چې لګول شي کم شی چې وجلې دی نو دغه قیمت باندې د ساروي نه اخلي بلکې هغه باندې د خوراک واخلي غنم دی په واخلي وړه دی په واخلي بل شي دی په واخلي دغه خوراکي سامان چې کم دینو دغه په مسکینانو باندې تقسیم کی ته تقسیمولو طریقې دا د یو مسکین لپاره سرسای برابر خوراک دی ورکی که غنم یو کار شي کور بشي کار څه بلاج کجوري شي نو هغه به یو سرسای برابر به یو مسکین لورکی تقسیمې به د دیمه طریقه شو او عدل ذلك صياما یا په برابرۍ د دې باندې روزي دي د دې په برابرۍ باندې روزي څنګه نسی دا به د سینې چې کم قیمت ته هغه قیمت بواړي هغه قیمت براواخلي او سرسایي حساب ته بواړي نو چې بده باندې د څومره کسانو سرسایه کېدله نو هغه سرسایي په سر کې د یوې سرسایي په سر باندې به یو روزه ونیسي مثال په تور باندې تا چې کوم څه مړ کړي د هغې 1000 روپۍ قیمت او سرسایه د سر د کس سرسایه چې د 100 روپۍ دي نو په دې طریقه باندې په 1000 روپو کې دا تقریبا لس روزي راځي لس روزي به د 1000 روپو په سر کې وريسي نو دا راغي برابرې شو په دې کې دا خبره نشته ده چې کدا قرباني پیدا نشو نو د خوراک تقسیمي او خوراک پیدا نشو نو بیا به روزي نشي د نشوالي خبره پکې نشته د خود مختار دی د به ساروي مغستل شي د خوراک هم تقسیمول شي د دغه په یوز کې روزي هم نیول شي دا ټول د لپاره پور اختیار دی دا څه لپاره ليذوق وبال امره د لپاره چې وسکی انجام د کار خپل په دنیا کې د خپل کار انجام وسکی چې الله تعالی کار مکه و د کړی دی اف الله معافی کړل الله تعالی عما د هغه صرفه جوړانه تر شوی دي په جهالت کې چې کوم څه شوی هغه تاسو زماب دي اوس آسماني شریعت موجود دی آسماني قران موجود دی آینده کې تاسو سره پوره حساب کیږي ومن عاد هغه څو چې راوګرځي د جرم ته یعنی یو پرې توبه وکړه الله معاف کړي دی یا یو پرې مخکې په کوپر په حالت کې جهالت په زمانہ کې دی دا جرمونه کړي دي ښکارې کړي دي اوس د اسلام په دور کې بیا دا جرم کوي خو د پته چې حرام دي بیم کوي
فینتقم الله نو الله به بدل واخلي منه ردنا دا ډېر بے شرم سړی دی د الله تعالی په احکامو نه شرمېږي د مخالفت نه او بیا هم دا کار کوي نو الله تعالی به په خپله باندې انتقام واخلي والله الله تعالی عزیز غالب دی ذو انتقام خاوند د بدلې اخیستلو دی یعنی کم کس د شریع احکام سپکاوي کې عمل پې نه کوي نو داسې سړي نه الله تعالی بیا انتقام اخلي پرېږدي یې نه نو دې نه دا مسله هم معلومه شوه هغه خلک چې هغه ګناهونه ډاډه کوي او چې ته خبره وکړي نه کوي الله تعالی غفور رحیم دی نو دا خلک په دې مسله کې خطا دي ځکه چې الله تعالی څنګه غفور رحیم دی داسې قهار او جبار هم دی داسې ذو انتقام هم دی هغه سړی چې مستقیل شرعي احکام مخالفت کوي نو داسې کسان الله تعالی نه معاف کوي هغې دپاره بیا ذو انتقام دی احل لکم صید البحر حلال شوی دی ستاسو دپاره ښکار د دریاب د دریاب چې کوم ښکار دی هغه ستاسو دپاره جایز دی په هغې کې که تاسو د احرام په حالت کې که د حرام په حدودو کې دن نه یې په دواړه صورتونو کې تاسو سمندري ښکار کولی شي صید البحر د سمندري ښکار هغه شي ته ویلی کېږي هغه ځناور هغه ژوندسرو ته ویلی کېږي چې کم د اوبو نه بغیر ژوند نشي تېرولی په اوبو نه چې راوباسي هغه مړه کېږي نو چې داسې څیزونه په اوبو کې څومره دي نو د ښکار کول د حرام په حدودو کې دننه یا د محرم دپاره چې هغه احرام تړلی د دواړو دپاره جایز دي په دې کې ځینې څیزونه داسې دي چې په وچه وخت تېرولی شي او په سمندر کې هم تېرولی شي په وچه باندې هم پایي په سمندر کې هم پایي لکه مګرمچ واخله په چندخانو کې قسمونه ځینې داسې دي چې اوبو نه بغیر ژوند نشي تېرولی او بچي هم په اوبو کې کوي ځینې داسې دي چې په وچه باندې اوسېږي اوبو ته هم دانګي په اوبو کې هم ټیم تېروي نو دغه څیزونو دپاره بیا سمندري حکم نه دی بلکې دغې دپاره د وچې حکم دی نو صید البحر نه به هغه ځناور مراد شي هغه حیوانات به دې مراد شي ژوندي سري څیزونه چې کوم څیزونه د اوبو نه بغیر ژوند تېرولی نه شي وطعامه خوراک د هغې یو صید البحر دی یو طعام د هغې خوراک دی صید البحر هغه ښکار ته ویلی کېږي چې ته راونیسې بلکل تازه وي تا پکې څه کار مار نه یې کړی طعام چې کوم دی سمندري طعام هغه ځناور هغه حیوانات ته ویلی کېږي چې ته راونیسې هغه مړه شوي صفایي کې تشې کې صفایي کې باغې باندې مالګه یا مساله پټ کې یا یې وچ کې او د هغې نه بارې ځان سره ګرځولی شي خرابېږي نه پیک شي نو دغې ته طعام وایي د اول چې کوم دی صید البحر دا فوري استعمال دپاره وي او دا کوم چې پیک شي نو دا بیا د سفر دپاره وي نو ځکه الله تعالی پسې رستنی جمله داسې ذکر کړې ده چې متاعا لکم وللسیارة دا فایده ده ستاسو دپاره فوري استعمالولی شئ کوم چې تاسو رانیولی دی وللسیارة دپاره د مسافرو چې کوم تاسو پیک کړی دی وچ کړي دي وحرم علیکم صید البر او حرام شوي دي په تاسو باندې ښکار د وچې ما دمتم حرما تر څو چې تاسو په احرام کې یئ د احرام په حالاتو کې تاسو باندې وچ ښکار منع دی او چې کله احرام هم پرانیسته نو بیا د حرم د حدودو نه بهر جایز دی د حرم په حدودو کې دننه ناجایز دی واتقوا الله الذي ويرغي د هغې الله نه الیه تحشرون چې تاسو به هغه ته جمع کېږئ د حساب کتاب دپاره